دې فتوا راکړه ملحد دې کړمه په کومه ژبه دې فتوا راکړه ملحد دې کې ناس قاري صاحب خو ته نه شو ویلی ښکاري صاحب هغه په بدله کې ما ته کنځل جوړوئ نور د جنګ لا د فساد لا فریاد او جړا کړې وه چې د پښتنو نسل کشي دې بند شي والسلام ورحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. ناظرین د ګیلمن شاعر شهید یو شعر دی چې په کومه ژبه دې فتوا راکړه ملحد دې کړمه په کومه ژبه دې فتوا راکړه ملحد دې کړمه ستا اندازه زما ایمان ته څنګه ورسېده کومه بلا چې موږ نه غوښته په درش جهان کې هغه بلا پړا چنار ته څنګه ورسېده. ناظرین یو څو ورځې مخکې ما د امت ته یو جړا کړې وه یو فریاد کړی و چې په دې وخت کې په کورمه کې په پړا چنار کې چې د پښتنو کوم حالات روان دي د پښتنو چې کوم نسل کشي کېږي خدای دپاره دې دپاره آواز اوچت کړي او حکومت وخت ته موږ جړلي چې بھئی دلته دغه فساد دې ختم شي او ها بیا دا خبره ما ضرور کړې وه چې په دې وخت کې کوم اهل منبر د علماو په صورت کې د پیغمبر پاک په منبر باندې دغه فساد لا نور هوا ورکوي یا ساتئ دغه د غیر اعلیکار دی دغه د اسلام دشمن دی دغه د پښتون دشمن دی نو بیا د دغه په جواب کې ما د یو څو په نوم باندې د علماو خبر هم کړی و چې بھئی داسې خلک دی چې هغه فساد خوري نو په دوبۍ کې یا په افغانستان کې ناس قاري صاحب خو ته نه شو ویلی ښکاري صاحب هغه په بدله کې ما ته کنځل وکړو حتی کې د ملحد او د کفر فتوی ولګورې قاري صاحب هغه شاعر وایي سپړې مې مکه رښتینۍ ته شوله سپړه مې مکه رښتینۍ ته شوله بیا به خبره د مزې نه وځي هغه فتوا وي د فتنې نه بده کومه فتنه چې د فتوی نه وځي. قاري صاحب کنځل خو موږ له دومره راځي چې بیا به دې په قبر کې هغه بزرګان پریشانه چې څنګه کنځل وکړو خو نه موږ انسانیت دی زمونږ ډېر په ښه انداز باندې تربیت شه دی خو دومره درته وایم چې په دې وخت کې چې په سوشل میډیا باندې کوم سړی سپکه خوله خوځوي کوم سړی فساد غواړي هغه د مخې فسادیان واه واه کوي خو یاد ساتئ د دغې سړي عزت ډېر د مختصر وخت لپاره بیا هم د قوم ته بیا هم د علماو ته بیا هم د دې ملک د خیبر پښتونخوا مشرانو ته دا وایم چې کوم نسل کشي په پړا چنار کې په قرم ایجنسۍ کې د پښتنو روانه ده الله د رضا دپاره د دوی په حال باندې رحم وکړي دغه جنگ دې بند شي دغه فساد دې ختم شي او کوم چې دغه فساد له نوره هوا ورکوي دغه دې چې کوم دی کفر کردار ته ورسولی شي او یاد ساتئ په دې زمانه کې چې کوم سړی د روغې خبره کوي د هغه عزت دغه احترام د دې ورانې او د فسادي نه ډېر زیات دی. قاري صاحب بیا تا ته سوال کوم چې خدای لپاره نور فساد مه جوړوئ نور د جنگ لا د فساد لا د شیعه سني دا کومه مسله چې تاسو جوړه کړې ده دې له نوره هوا مه ورکوئ بیا مې تاسو د جړلې دي او کوم ناظرین چې دا خبره کوي چې به ستا به احترامي شی ده یاد ساتئ موږ د پلار نیکه د طرف نه مظلومان یو زموږ پلار نیکه ته کنځل شي دي نو کنځل خو موږ خو لا وړه خبره ده او بیا د عوام په دې خبره هم پوهېږي چې بھئی د دې کنځلو بنیاد د چا پلار نیکه او د چا مشرانو ایښی دی هېڅ مسله نه ده په دې کې زما هېڅ بې احترامي نشتي ما صرف او رواز صرف د دې دپاره مې فریاد او جړا کړې وه چې د پښتنو نسل کشي دې بند شي والسلام ورحمت الله.